لومړي سمستر درنو محصلینو تاسو ته د اناټومي مضمون د 14م لیکچر وړاندې کوم. لکه څرنګه چې زموږ لیکچرونه په قلبي سیستم کې ادامه لري، د هغې په ارتباط باندې موږ نن بلډ سپلای آف هارت وایو چې زړه خپله ټول بدن ته اکسیجنیټډ وینه پمپ کوي. نو په دې باندې باید ځان پوه کړو چې خپله زړه د کومو شریانونو په واسطه بلډ سپلای کیږي، کوم شریانونه دي چې زړه ته وینه راوړي. خپله دغه قلبي عضله یا کارډیک مسل چې کوم دی د دې په بلډ سپلای کې رول لري. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ له اورټا څخه به دوه ساینسونو منشا اخیستله. موږ دا ویل چې د پلمونري آرټري او د اورټا په اخرنۍ برخه کې به دلته یو څه ډایلیټیشن رامنځته کېده چې هغې ته به ساینس ویل کېده. په اورټا کې به دوه ساینسونه رامنځته کېده، یو ته به ویل انټیریور اورټیک ساینس چې هغې نه رایټ کرونري آرټري منشا اخلي، او دوهم ته به ویل لیفټ پوسټیریور اورټیک ساینس چې د هغې څخه لیفټ کرونري آرټري منشا اخلي. نو موږ راځو د قلب بلډ سپلای ته راځو چې د رایټ کرونري آرټري په واسطه او د لیفټ کرونري آرټري په واسطه څنګه کېږي اروا کېږي. یعنې دا دوه غټ شریانونه دي چې کور موږ ویل چې کور یو کلمه د کور څه ته وایي زړه ته ویل کېږي. نو دا کلمه د هغې نه اخیستل شوې ځکه ورته کرونري یعنې د قلب هغه شریانونه رایټ ښي طرف ته او لیفټ. رایټ کرونري آرټري له انټیریور اورټیک ساینس نه منشا اخلي او لیفټ کرونري آرټري له لیفټ پوسټیریور اورټیک ساینس څخه منشا اخلي. دا د رایټ کرونري آرټري څه شی دي؟ برانچونه دي، او دغه دوه برانچونه د لیفټ کرونري آرټري برانچونه دي. لکه په دې شکل کې تاسو په واضح ډول باندې لیکلی شئ دا رایټ کرونري آرټري دی چې رایټ کرونري آرټري د اورټا له انټیریور اورټیک ساینس نه منشا اخلي. دا لیفټ کرونري آرټري دی، دا د اورټا د لیفټ پوسټیریور اورټیک ساینس څخه منشا اخلي. په دې شکل کې تاسو هم لیدلی شئ دا یو کرونري آرټري دی، رایټ کرونري آرټري دی، او دا لیفټ کرونري آرټري دی. نو راځئ د همدغې څخه بحث کوو. موږ لومړی رایټ کرونري آرټري وایو. دغه شریان له چپ یا له لیفټ کرونري آرټري څخه یو څه وړوکی دی. یعنې په دې معنا چې رایټ کرونري آرټري موږ وایو چې دغه شریان چې کوم دی دغه آرټري له چپ کرونري آرټري څخه څنګه دی وړوکی دی، او له کوم ځای نه منشا اخلي؟ دا چې شروع کېږي له انټیریور اورټیک ساینس څخه دغه ځای نه منشا اخلي، دغه ځای نه شروع کېږي. بیا څنګه سیر لري د پلمونري ټرنګ او رایټ اورېکل. اورېکل موږ ویلې چې څه شي ته وایي؟ اورېکل یو زمینوي ساختمانونه دي چې د رایټ اټریوم او د لیفټ اټریوم د پاسه موقعیت لري. نو دغه رایټ کرونري آرټري دی چې دغه اورېکل دی. دا کوم اورېکل دی؟ دې ته موږ وایو رایټ اورېکل دی ځکه رایټ اټریوم د پاسه دی، او د پلمونري ټرنګ ترمنځ چې کوم څه شی سیر لري دې ته موږ څه شی وایو؟ رایټ کرونري آرټري وایو. رایټ کرونري آرټري د دې شعبات موږ وایو چې کوم شعبات لري او څه شی بلډ سپلای کوي. دا د رایټ کرونري آرټري شعبات دي. یو شعبه مارجینل برانچ دی. مارجینل برانچ دغه شعبه رایټ وینټریکل بلډ سپلای کوي، یعنې ښي بوتین په اروا کې رول لري. اروا معنا دا چې وینه ورتلل. بل چې کوم دی پوسټیریور انټر وینټریکولر برانچ. درنو محصلینو یو انټیریور انټر وینټریکولر برانچ دی، یو پوسټیریور. ګورئ پوسټیریور د رایټ کرونري آرټري برانچ دی، او انټیریور انټر وینټریکولر برانچ چې کوم دی دا د لیفټ کرونري آرټري برانچ دی. دوهم چې کوم دی نوډل برانچ دی، نوډل برانچ موږ ورته وایو. بل چې کوم دی بل شعبه د دې چې دا رایټ اټریل برانچ چې دا به رایټ اټروم په بلډ سپلای کې رول لري. فنډیبولر برانچ بل دی یا انټر نوډل برانچ، یا کتاب کې لیکلي دي چې ان فنډیبولر برانچ.
بل ټرمینل برانچونه دي. ټرمینل معنا نهایي برانچونه یا اخرینی برانچونه چې شکل کې تاسو ته ټول خیمه. دلته تاسو وګورئ دې شکل ته دا رائټ کرونری آرټری دی چې د رائټ اوریکل او د پلمونری ټرنک ترمنځ څه لري سیر لري. دا د دې برانچونه دي. د رائټ مارجنل برانچ دی. ګورئ مارجنل برانچ دی. د څه کوم برانچ دی؟ مارجنل برانچ دی چې د څه شي په ایروا کې رول لري رائټ وینټریکل. او دغه واړه چې کوم دي چې د هر برانچ نه منشا اخلي دغې ته بیا څه شی وایي؟ ټرمینل برانچونه یعنې نهایي برانچونه دي. همدارنګه په دې شکل کې تاسو کتلی شئ. ګورئ تاسو ما ویل چې یو انټیریئر انټروینټریکولر برانچ چې دا د لیفټ کرونري آرټري څه شی دی؟ شعبه ده. او یو چې کوم دی پوسټیریئر انټروینټریکولر برانچ دی هغه بیا د څه شي شعبه ده؟ دې شکل کې تاسو کتلی شئ. ګورئ پوسټیریئر انټروینټریکولر دا پوسټیریئر شاته دی او د دواړو وینټریکولونو چې د لیفټ وینټریکل او د رائټ وینټریکل ترمنځ داسې موقعیت لري دا د رائټ کرونري آرټري څه شی دی؟ یوه شعبه ده او یو برانچ دی. او دغه واړه چې د هر یو نه بیا منشا اخلي دغې ته موږ څه شی وایو؟ ټرمینل برانچونه وایو. ټرمینل یعنې نهایي برانچونه. دا کوم برانچ شو؟ پوسټیریئر انټروینټریکولر برانچ. راځو لیفټ کرونري آرټري ته. لیفټ کرونري آرټري دا د رائټ کرونري آرټري په تناسب د هغې په نسبت باندې یو څه پراخه دی او دا له لیفټ پوسټیریئر اورټیک ساینس څخه دا شروع کیږي. د پلمونري ټرنک او د لیفټ اوریکل ترمنځ سیر لري. ګورئ دلته لیفټ اوریکل او دا پلمونري ټرنک دی. د دې ترمنځ چې کوم شریان دی دا کوم آرټري دی؟ لیفټ کرونري آرټري دی. ګورئ یو څه پراخه دی. تاسو دې شکل ته کتلی شئ. دا یو څه څنګه دی؟ پراخه دی، متوسع دی. دا دوه برانچونه لري. یو برانچ ته موږ څه شی وایو؟ انټیریئر انټروینټریکولر برانچ او بل سرکمپلیکس. سرکمپلیکس معنا دایروي چې دې نه تاو شوی وي. دې شکل کې تاسو وګورئ دا انټیریئر انټروینټریکولر برانچ دی. ګورئ یو پوسټیریئر انټروینټریکولر یو انټیریئر دی. دا هم د وینټریکلونو ترمنځ دی خو دا قدامي طرف ته دی او بل خلفي طرف ته. دا د لیفټ کرونري آرټري شعبه ده او هغه د رائټ کرونري آرټري شعبه ده. انټیریئر انټروینټریکولر برانچ د رائټ د لیفټ کرونري آرټري څه شی ده؟ یو شعبه ده. دغه انټیریئر او پوسټیریئر بیا د قلب ضربې سره یا د قلب د اپیکس برخه کې د دې شاوخوا تیریږي. دواړه چې کوم دی د لیفټ یعنی دغه انټیریئر انټروینټریکولر برانچ چې کوم دی دا د لیفټ کرونري آرټري د پوسټیریئر انټروینټریکولر برانچ سره تفاهم کوي. تفاهم معنا انستموسس. انستموسس نه هدف معنا خوله په خوله کېدل. دې شکل ته وګورئ دا پوسټیریئر انټروینټریکولر برانچ دی د رائټ کرونري آرټري یو شعبه ده او دا چې راغلی دی ګورئ دا د انټیریئر انټروینټریکولر څه شی دی؟ شعبه ده د کوم څه شي؟ د لیفټ کرونري آرټري. دلته دواړه څه شي شوي؟ دا د زړه اپیکس دی که نه؟ دلته څنګه شوي دي؟ تفاهم یې کړی. ګورئ انسموسس شوی دی. راځو د کنډکټینګ سیستم بلډ سپلای ته راځو چې د زړه کنډکټینګ سیستم چې کوم دی دا د څه شي په واسطه بلډ سپلای کیږي؟ کنډکټینګ سیستم کې موږ اس ای نوډ لوستی وو. ساینو آرټریل نوډ یا اس ای نوډ چې کوم دی دا د رائټ او همداراز د لیفټ کرونري آرټري په واسطه څنګه کیږي؟ بلډ سپلای کیږي یا اروا کیږي. ایوینوډ چې کوم دی دا د آرټري وینټریکول همدارنګه ګوره ایوینوډ شو او آرټري وینټریکولر بنډل شو. دا د رائټ کرونري آرټري په واسطه څنګه کیږي؟ بلډ سپلای کیږي. رائټ ټرمینل برانچ اف آرټري وینټریکولر بنډل دا د څه شي په واسطه بلډ سپلای کیږي؟ دا هم د رائټ کرونري آرټري په واسطه اروا کیږي یا د دې په واسطه بلډ سپلای کیږي. لیفټ ټرمینل برانچ اف آرټري وینټریکولر بنډل دا د څه شي په واسطه بلډ سپلای کیږي؟ دا د رائټ او لیفټ کرونري یعنې د دواړو شریانونو په واسطه څنګه کیږي؟ دا بلډ سپلای کیږي. د دې نه وروسته زموږ چې کوم موضوع ده هغه به وینس ډرینیج اف هارټ وایو یا د زړه وریدي تخلیه چې دا چېرته تخلیه کیږي؟ وینه خو راله اکسیجنیټډ بلډ دا یې څنګه که بلډ سپلای کوي؟ اوس دغه ډي اکسیجنیټډ وینه چې دا به د څه شي په واسطه ځي؟
دا به د کارډیک وین په واسطه ځي، قلبي وریدونه دي د هغې په واسطه به کوم ځای ته ځي؟ رایټ اټریوم ته به ځي. د کومو شریانونو په واسطه؟ د دې شریانونو په واسطه. یو ګریټ کارډیک وین دی. ګریټ کارډیک وین دا ټول وریدونه دي. ګریټ کارډیک وین دی. بل میډل کارډیک وین دی. سمال کارډیک وین دی. posterior vein of the left ventricle دی. oblique vein of the left atrium دی. oblique معنا مایل، چې په مایل ډول باندې یعنی په لیفت اټریوم هغه ورید چې مایل ډول باندې موقعیت لري. right marginal vein دی. دا یو څه استثناء ده چې یو دا بیا کوم دغه وریدونه چې کوم دي د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا وریدونه په کرانري ساینس کې څه کېږي؟ تخلیه کېږي. او کرانري ساینس بیا په رایټ څه شي کې تخلیه کېږي؟ په رایټ اټریوم کې تخلیه کېږي یا ډرینیج کېږي. تاسو دلته وګورئ دا آبلیک وین دی اف لیفت اټریوم، تاسو چې مایل چې په مایل ډول باندې موقعیت لري. دا ګریټر یا ګریټ کارډیک وین د غټ وین دی د دغه څه شي د قلب. دا پوسټیریور وین اف لیفت وینټریکل دی. دا بل ورید د ګوري دا ټول وریدونه چې ما نومونه واغستل دا میډل کارډیک وین دی چې هلته لیکل شوي سلیډ کې. دا ټول لومړی په کوم ځای کې تخلیه کېږي؟ دا لومړی په کرانري ساینس کې. دغه ته کرانري ساینس ویل کېږي. ګورئ کور تاسو بیا هم چې کور زړه ته ویل کېږي او ساینس یو پراخه ځای چې دې کې دا ټوله وریدي وینه تخلیه کېږي. دغه ساینس بیا په رایټ اټریوم کې څنګه کېږي؟ ډرین کېږي. او رایټ اټریوم بیا چېرته ځي؟ د ټرایکسپیډ والو نه لارې رایټ وینټریکل ته ځي، همدارنګه سږو ته ځي، هلته بیا تصفیه کېږي دغه وینه. دغه دوه وریدونه چې کوم ما لیکلي دي، یو رایټ کارډیک وین شو، رایټ کارډیک وین، او بل وینا کارډیس مینیمی. دا ډایرکټ ډرین ټو رایټ اټریوم. دا مخکې له دې نه چې کرونري ساینس تخلیه شي رأسا په رایټ اټریوم کې تخلیه کېږي. د دوه وریدونه په استثناء نور ټول وریدونه چې کوم دي په کرونري ساینس کې یا کرونري ساینس بیا په رایټ اټریوم کې تخلیه کېږي. دا کرونري ساینس څخه خپل څه شی دی؟ ګورئ دلته ما لیکلي هم دي چې all venous blood is drainage in coronary sinus by cardiac vein. cardiac vein په واسطه ټوله وینه چېرته راځي؟ کرونري ساینس ته، بیا چېرته؟ رایټ اټریوم ته. مګر هغه دوه وریدونه چې یو رایټ کارډیک وین دی او بل وینا کارډیس مینیمی د دې په واسطه دغه وینه د زړه نه راځي او هغه رایټ اټریوم ته ځي مخکې له دې نه چې دې کې تخلیه شي په کرونري ساینس کې. کرونري ساینس تاسو دلته وګورئ دا کرونري ساینس دی. دا کرونري ساینس خپله په لیفت پوسټیریر کرونري سلکس کې موقعیت لري. په کوم ځای کې سلکس؟ په کوم سلکس کې؟ لیفت پوسټیریر کرونري سلکس کې موقعیت لري. او څومره اوږدوالی لري؟ د دې ځای نه تر دې ځای پورې د دې اوږدوالی چې ده 3 سانتي متره اوږدوالی لري. او د دې فوهه چېرته خلاصېږي؟ د دې ساینس فوهه د رایټ اټریوم په پوسټیریر وال کې خلاصېږي. یعنې د رایټ اټریوم په پوسټیریر وال کې همدغه رایټ اټریوم ته څنګه کېږي؟ خلاصېږي چې ټوله د زړه وریدي وینه د دغه ساینس په واسطه رایټ اټریوم ته راوړل کېږي.